أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اتمی سپری ولد ولسام رکو 42 اور 43 نمبر آیت ترجمہ. والذین آمنوا اغا خلق چاوی ایمان روڑی دا وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي لا نکلف نفسا مونږ نه مجبورو یو نفس الا وسعها مگر د هغه وسعت مطابق. اولئک اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم فيها خالدون دوی به همیشه د پر په دغه جنت کې وي. ونزعنا ما في صدورهم او بسو مونږ هغه کوم دوی په زړونو کې دي من غل هغه کدورت اور نخوشی تجری من تحتهم الانهار جاری به دي نلون دي نهرونه. وقالو دوی وی الحمد لله الذي طول تعرفون اغزاد د بردي هدانا لهذا مونږ ته د دې لیاري هدایت کړی ده وما كنا لنهتدي مونږ نو هدایت یافتا لولا ان هدانا الله کچری الله مونږ ته هدایت نه وای کړی. لقد جاءت رسل ربنا تحقیق سره رستولې ده رسل ربنا دی مونږ رب مونږ ته رسولان بالحق په حق سره ونودو دوی ته به اواز وکړل شي ان تلکم الجنه صدقه جنت ته اورستموها تاسو د دې وارثان جوړ کړی شوی یو بما کنتم تعملون د تاسو خپل اعمال د لوسه. دینه مخکې ایتونو کې الله رب العزت د کفارو متعلق بیان کړو دا به دوزخ ته بچي د دوی پوسنه اورنه بیچانه دا به ټوله د جهنم ولا ور نه ډکوي کدوې چمري هم بسترې به هم دی ور ولوي او کپوسنه ځونه منې ته شي اچوي پټيږي په کې هغه به هم دی ور ولوي. قران کریم اسلوب د دې څخه هم د دوزخیانو ذکر وشي به د جنتیانو ذکر ورسره کیږي کله هم د جنتیانو ذکر وشي به د دوزخیانو ذکر ورسره کیږي. مسلمان ذکر وشي ورسره د کافر ذکر کیږي نیک ذکر وشي ورسره د بدکار ذکر کیږي. الله رب العزت دغه ټول نقشه دغه خلکو ته مخته کی کچيري نیک جوړيږي لیار بد دغه وی کچيري بد جوړيږي لیار بد دغه وی دواړه لیاري الله رب العزت خود لیدي. نو ترشوی آیتونو کې الله رب العزت د کفار او د جهنم ذکر کړو نه آیتونو کې الله رب العزت د نیکوکارو ذکر کوي او د جنت ذکر کوي او د جنت له خاص اوصاف ذکر کوي. فرمی هغه خلک چې هغه ایمان وروړلو او اعمال صالحه شروع کړلو الله رب العزت فرمی چې مونږ چوک مجبورونه چې هغه طاقت نه بور عمل ورته ورکو نه ایمان وروړلو اوس عمل بکوي خپل طاقت مطابق بکوي صحیح سالم تندرستی جامع دروزه جمعه تروزه اور فرض المن جامع سره ادا کا بیمار یہ جامع ته نشي راوتلې کور کې المنځ وکا په ویلوړي مندي وکا سخت تکلیف د درته په ویلوړي مندي المنځ نشي کوي مجبور نه چې ته خو مخو المنځ کوي په ویلوړي مندي به کوي پنوستي مندي وکا پنوستي مندي هم نشي کولای یعنی سجدا او رکوع نشي لګولای په اشاره مندي وکا کینستنه هم نشي په پروتي مندي وکا. نو دا اسانتیا د اسلام طرفنا چوک مجبور ندی روجا دا سفر من رواني کني ولې د شله ټیک د کنه د شنه ولې پرې دا څکل روجا ختم شي بیا دوباره دغه روجا ونیسه اندرنګي ک بیماری ورکی روجا د نیولې شو ټیک د کنه د نه د شنه ولې نو پرې دا څکل درته الله رب عزت صحت ډیر کولو هغه د بعد بیا روجا ونیسه. ډیر احکام د سيدي اسلام سخکړی نه دي صدا خوب اندغه شند کوي بلکې نه الله رب العزت طرف نه په د شریعت کې نرمۍ ده. الله رب العزت فرمایي لا نکلف نفسا الا وسعها مونږ نه مجبور یو ذات مگر د هغه طاقت مطابق ها کوم شي طاقت هغه خو کوي کنه اوس د جامع المنزته را وترو طاقت دشتو د اور نه کې به برمنه ګورنګور وي ځکه چې الله رب العزت طرف نه خطو د طاقت حاصل اوس براوزي اولئک اصحاب الجنه دا خلق به جنتیان دي
اندغه خلق دا دی جنت ملګری دي هم فيها خالدون دوی به همیشه د پر په دغه جنت کې وي ونزعنا ما في صدورهم من غل الله رب العزت فرمایي چې دنیا کې دوی کوم یو بل تزلونو کې بغض و کینه و یو بل سره دشمنیان وي هغه چې جنت کې به دغه ټول ختم شي یو بل سره به بغض او کینه دا بنوي بلکې دا سه وسیږي لکه دی وزړه خلق لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جنت تقوم پهلا جماعت داخل شي دوی چهره به د سوي لکه څورلسم سپوږمۍ بالکل روشانه بي خيستا بي اور پسې دویم جماعت څکله داخل شي د دوی چهره به د سوي لکه یو روشانه ستاره سیاره او د دوی ټول ورزونه به د سوي لکه د یو سړی ول زړه نه په دوی کې څه اختلافي او نه بخبل کې څه بغض وي لکه دنیا کې یو بل سره څنګه کوم د دشمنی سړی وي څنګه بغض یو وزړ کې وي نو هغه ځکه جنت کې به کوم د شین نه وي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد مبارک ته چې کله پوری صراط منی د مؤمنان تیر شي وړول شي به یو بل پل د پاغه منی به کوم د خلق ودرول شي اور هغه ځکه به دنیا کې چوت پچو منی ظلم کړی دا دین بدلا وخصل شي یعنی مظلوم به اخطا شي ظالم نه به کوم د بدلا وخلی څه قسم ته هم دي ظلم کړی د هغه بدلا وخلی څه کله خپل کې بدلې برابر شي نو دنیا کې کومي بدلې وي چې هغه په زړونو کې قدرت وو هغه د وجنه هغه بدلې ختم شولې نو زړون نه هغه نخوشي کوم هغه هم هو تعالی نو جنت ته بداسې داخليږي لکه دی وزړه ولا خلق وي هغه ځکه به هیڅ اختلاف نه وي هیڅ بغض بنوي هیڅ کیرا بنوي جنا خلق بداسې وي ډېر اوچت مقامات باندې بنوسوي جنا خلق بداسې وي چې هغه به خپل درجه مطابق په کومو درجو کې نوسوي خو هغه کوم درجو ولا د پوسه کومي درجه دی غوي ته چګوري د حسد بنه کوي کینا بنه کوي چیر وګوره هغه ډیر لوی درجو کې ده او کوم لوی درجو ولا خلق د هغه بوزه خلق حقیر نه غني چیر وګوره مونږ تر ډیر لوی او دا وګوره ډیره کمی درجه کې ده دا شی بنوي هغه کې بالکل ورولای وي خيستا ولای وي جنت کوم ده الله رب العزت مونږ ټول تر نصیب کوي او خيستا زوی ده اور هغه کې کوم ماحول نه هغه به خوشالي ولا ماحول وي تجري من تحتهم الانهار دوی نلون دی بنهرونه بهيږي اور دوی په جنت کې نوسوي اور د الله رب العزت په حمد ووینوي په دې تر سره وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الله رب العزت له حمد ووینوي الله رب العزت ول ټول تعریفونه دي زمونږ دی مقام تر ورسولو دی جنت تر ورسولو دی جنت تر ورسولو ځکه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله زمونږ به دی مقام ته نوې رسیدلی کې چې الله رب العزت په دنیا کې مونږ ته هدایت نوې کړي دنیا کې الله رب العزت مونږ ته هدایت وکړلو مونږ نیک اعمال شروع کړلو الله رب العزت ول شکر مو شروع کړلو او د الله رب العزت عبادت مو شروع کړلو او نن دغه مقامات ته مونږ الله رب العزت دار ورسولو اور دویم یی به الله رب العزت مونږ ته رسولان رستولي او برحق مونږ دی غوي اتباع وکړه دی غوي خبره ومنله الله رب العزت نن دی مقام تر ورسولو دوی بخپل کې د تذکرہ کوي الله رب العزت طرفنا به هم ورته आवाज وشي ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون دوی ته आवाज وشي چې تاسو سره په دنیا کې وعده کېدلی چې جنت ته اور دوزخ ته نیک اعمال مو کو جنت ته بچي بد اعمال مو کو دوزخ ته بچي اوس دا هغه جنت ته تاسو اعمالو د وجنه دي تر ورسېدلې دا جنت نن تاسو ته په میراث کې دیر کړل شلو دی جنت ولا وارثان تاسو یو نن په دې کې خوشالي سره ژوند کوي د څو آیتونو ورسته کوم دي ټولو کې د جنت د تذکرہ کیږي هغه ان شاء الله نور درسونه کې شي الله رب العزت په دوه خبرو باندې عمل کوم توفیق نصیب کړي صدق الله العظیم